पाकिस्तान په مقابله ساوث افریقا دویم ټیسټ د درې ورځې لوبه اختتام پذیر شوې ده چې د پاکستان بیټینګ کمپلیټلی په تکلیف کې ده، په ټرابل کې ده. د پاکستان سلور کھلاڑیان آلریډي آؤٹ شوي دي او صرف په 94 رنزونو باندې چې دی کې لیډ هم ده، یعنی په 23 رنزونو باندې د پاکستان سلور کھلاڑیان آؤٹ دي. بل د پاکستان بالنګ هم نن اخر کې ایکسپوز شو چې په 306 باندې د ساوث افریقا نه هم وکټه پریوتا او په 404 باندې لسم وکټه پریوتا، مطلب لاسمینانو اخرنۍ وکټ पार्टनरशिप په پاکستان باندې 98 رنزونه چې رباډا پکې په 61 بالونو 71 رنزونه جوړ کړي دي. لکه د ون ډے غونټي د ټي 20 غونټي بیټینګ رباډا کړي په ټیسټ کې. د پاکستان بادران په دغه ځکه ایکسپوز شوی دي. پاکستان د میچ غټلې شنشي غټلې سکور کارت طرف لزو او هغه نه پس پتا سو کمنټ لازمی کوي چې آیا پاکستان بر ټیسټ میچ وګټي کنه، ځکه په 23 رنزونو باندې سلور کھلاڑیان آؤٹ دي آلریډي. مکمل سکور کارت طرف لزو د هر کھلاڑي په پرفارمنس باندې خبره کو نو ویډیو مکمل وګورئ تاسو. د سکور کارت کاری پاکستان فرست اننګز کې په 303 رنزونو باندې 333 باندې ټوټل ټیم آؤٹ شوی دی او ساوث افریقا په فرست اننګز کې په 404 رنزونو باندې ټوټل ټیم آؤٹ شوی دی. کله ساوث افریقا موږ فرست اننګز والا سکور کارت تاسو سره شریکم د پاکستان د فرست اننګز سکور کارت باندې الریډي موږ خبره کړې و. د ساوث افریقا فرست اننګز سکور کارت تاسو ګورئ، مارکرم 32، ریکلټن 14، سټپس 76، ټونی ډیزورزي 55 دواړو ښه پارټنرشپ لګولیو. ډیوالډ بریوس په 0 رنزونو، ویرین وکټ کیپر په 10 رنز، سنوران چې کم دی په 89 رنزونو آؤٹ شوی چون کې دا یو سپینر بالر دی. هارمر په 2، مارکو جینسن 12، مہاراج اور رباډا زبردست بیٹنگ کړی دی. ډیر ښکلی پارټنرشپ دی لګولې. مہاراج 30 رنزونه اور 71 رباډا جوړ کړی دی. 71 په 61 بالونو باندې چې رباډا سلور چکی اور سلور چوکی وخلی دي. په ټیسټ کې سلور چکی رباډا والی د پاکستان په بادرانو باندې اور مہاراج هم ښکلی بیٹنگ کړی. په 53 بالونو باندې 30 رنزونه مہاراج جوړ کړی دی. جی کته مونږ بیا وګورو د پاکستان بالنګ لاین اپ نو شاهین افریدي 26 اوور کې یو وکټ اشتلی د نومان علي 28 اوور کې 92 رنز ورکړي، 2 وکټ اشتلی دي. آصف افریدي شپږ وکټ اشتلی په 35 اوورونو کې 79 رنزونه، ساجد خان په 29 اوورونو کې 119 یو وکټه. نو دا پاکستان بادران دي. جی کته کبیا اور پسې مونږ د پاکستان په سیکنډ اننګز کې بیټینګ وګورو نو په 94 رنزونو باندې سلور کھلاڑیان آؤٹ دي. خو دې کې سلیډ هم ساوث افریقا ورکړو. نو ایکچوال د پاکستان چې کم رن دی 23 رنزونه دي. په 23 باندې د پاکستان سلور کھلاڑیان آؤٹ دي. امام الحق 14 بال 9 رنزونه، عبدالله شفیق 19 بال 6 رنزونه، شان مسعود په 0 آؤٹ شوی. دا درې وړه کھلاڑیان ټاپ آرډر چې کم دی کمپلیټلی ناکام شوی دی. بابر اعظم نټ آؤٹ چې بابر اعظم ډیر غټ کراوډ چې کم دی د بابر اعظم بیټینګ تنن بیا تللی و چې بابر اعظم شپږ چوکي واخلي دي او په کور کې دوه درې ډیر ښکلې چوکي واخلي چې کراوډ انتهایی خوشحال شوی وي. 49 باندې نټ آؤٹ ولاړ دی. سبب بابر اعظم او رضوان دوباره دروازه شروعات کوي. بابر په 49 نټ آؤٹ او رضوان په 16 باندې نټ آؤٹ او په دې مینس کې سو شکیل چې کم دی غوټ شوی دی په 11 رنزونو آؤٹ شوی دی او 43 بالونه سو شکیل واخلي دي. نو بابر او رضوان لو د پاکستان کرکټ ټیم چې کم دی پاکستان کرکټ ټیم او عوام دای په بابر او رضوان له دعا کوي چې دای لک پارټنرشپ وکي. کم از کم پاکستان له 300 رنز رسول پکار دي. 350 پورې خامخا پاکستان ترنس رسول پکار دي فایټ د پارا اور پاکستان په 23 باندې سلور آؤٹ دي. جی نو ډیر غټ مزل پاکستان ته پاتې دي. نو ځکه هم بابر او رضوان لا د دواړو کې کم از کم یو ل سنچري وال پکار دي او ورسره سلمان اغا ته هم پکار دي چې لک سکور ورسوي. بیا ځکه پاکستان ډاون آرډر چې کم دی خطه بیټسمنان ټیلنډر چې کم دی بيخي سکور نه کوي او د ساوث افریقا ټیلنډر هم لک سکور نیم جوړ کی. خراباړه 5 اوور 22 یو وکټه، سایمن هارمر 2 وکټ اشتلی دي، 26 رنزونه ورکړي په 13 اوورونو کې. کیشو مہاراج 10 اوور 30 رنزونه وکټ یومنا، سنوران 4 اوور 11 وکټ یومنا، مارکو جینسن 3 اوور 5 وکټ یومنا. نو دا د درې ورځې مکمل سکور کارت دی چې د پاکستان بیټینګ لاین اپ کمپلیټلی ټرابل کې دی. پاکستان بیټینګ آلریډي ټاپ آرډر چې کم دی په ډریسنګ روم له واپس آلریډي تله سلور کھلاڑیان آؤٹ دي. سو شکیل آؤٹ ته، شان مسعود آؤٹ ته، عبدالله شفیق آؤٹ ته اور امام الحق آؤٹ ته. بابر او رضوان لا غټ پارټنرشپ کول پکار دي. نو دا مکمل سکور کارت او د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.